أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات أو مندي يرضعن أولادهن ورکوی اولاد خپلتا حولین کاملین دوکال پورا لمن ارادا دا حکم دا چار پر چراد لری ایتم الرضاعة دا چی پورکی مدد پیولرا، وعلى المولود له او پدی پلار باندی رزقهن روزی دیدا، وکسوتهن او جامی دی بالمعروف دا عرف مطابق، لا تکلف نفس تکلیف کی نشیا چولی حسیو نفس الا وسعها مگر د طاقت مطابق، لا تضار والدة ضرر بنشی رسولی مورتا بولدها اولاد دہائی سرا، ولا مولود له او نپلارتا بولده اولاد دہا سرا، وعلى الوارث مثل ذلك او پوارث دی معشوم باندی پشان دی دے، فإن أرادا فصالا بس کچر دا دوالا اراده لري د جدا کولو د معشوم عن ترازن پرزامند سرا منهما ردی دوالنا وتشاورن او پمشوری سرا فلا جناح علیہما پس نشت دے سگناہ پدی دوالو باندی، وَإِنْ أَرَدْتُمْ او کچر تاسو اراد لرے ان تسترضعوا دا چی تاسو دا پیو دا پارونی سے بی بی اولادکم دا پار دا اولاد خفل، فلا جناح علیکم پس نشت دے سگناہ پتا سباندے، اذا سلمتم کلا چتاسو پورا پورا حوالکے ما حاجرتو آتیتم بالمعروف
چې تاسو یې ورکوئ د عرف مطابق. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه. واعلموا او پوه شئ تاسو ان الله بما تعملون بصیر چې بېشک الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. په آیت مبارکه کې د ماشوم سره متعلق 15 غټ احکامات بیانېږي. مخکې د طلاق بیان شو د عدت. اکثر چې سړی طلاق ورکړي نو بعض اوقات ماشوم وي او ماشوم لا پیس کی نو د ماشوم بس حکم وي نو دا متعلق 15 احکامات بیانېږي. او قرآن کریم قانون عام بیانی که یو زنانه په نکاح کې دا ماشوم یې دی او یا دې ته طلاق ورکړی شوی ماشوم دی ورسره، نو لومړنی حکم دا دی چې ماشوم ته به 2 کاله پی ورکولی کېږي. دا د ماشوم حق دی. دویم حکم دا دی که چېرې دا زنانه عدت تیر کو او دا له ماشوم له پی ورکي نو پلار به دغه زنانه له د ماشوم اجرت بم ورکي او د پی اجرت ولم ورکي. او دریم حکم دا دی چې څونه د پلار وس او طاقت نو هغه عمره خرچه په پلار باندې ږدو. که د پلار د وس نه خبره باري دا په پلار باندې نه ږدو. څلورم حکم دا دی که چېرې فرق پلار مړ شوی دی نو د ماشوم خرچه بیا د ماشوم وارث برداشت کړي. او بل حکم دا دی که چېرې فرض کا دا مور او پلار دواړه په دې باندې مشوره وکړي، فیصله وکړي چې دې ماشوم له بل څوک په د پیو دپاره نیسو، یا خو د مور خپل پی هغه نقصان ده دی د ماشوم دپاره یا کم دی، یا مور بیماره ده یا نورې مسلې دي، نو دا دواړه په رضامندۍ او په مشورې سره یو متبادل انتظام د ماشوم دپاره کولی شي. خو هغې له بیا باقاعده اجرت مقرري، یعنې سره به خبره وکړي چې که هغه تنها غواړي که هغه هر څومره نه هغه هغې له ورکي په ټایم باندې. ځکه چې هغې ته دا اجرت په ټایم نه میلاویږي نو بیا د ماشوم نه زور وباسي، د ماشوم صحیح تربیت پې نه کړي، پی به ورته نه میلاویږي. اخرې کې حکم بیاني چې تاسو د الله نه ویریږئ، د الله تعالی په دې حکمونو باندې عمل وکړئ او د عمل دپاره تقوا ضروري ده. والوالدات میندې، والدات جمع د والدتون ده. حکم تمام والداتو تمام میندو ته دی، یعنې که په نکاح کې ده او یا ته طلاق شوي دي یا یو یا 2 یا 3، که په عدت کې ده او که عدت تیر شوی دی. والوالداتو میندې، والدات ځکه وایي چې دا ماشوم چېرې د دې نه پیدا شوی دی نو دې سره ډېره قریبي تعلق او رشته ده، نو که فرق طلاق شوي وي یا خپلو کې نفرت وي نو مور له دې ته نه وي کتل پکارو، ماشوم ته کتل پکار. دا ماشوم خو زمانه پیدا دی. والوالداتو میندې یرضعن پی به ورکوي
دا په معنا د امر سره دی، یعنی مور د پاره دا مستحب دی چې خپل ماشوم ته پی ورکي. او کچره فرض کا مور بیمار ده یا د هغې پی نقصان ده دی یا پی کم دی او د ماشوم دپاره بیا بل څوک ګوري، پلار او بیا د بل متبادل انتظام بکي. او کچره فرق د مور پی مناسب دی د ماشوم دپاره هغه ورکولم غواړي، بیا بل زنانه ولا نه نیسوم دکه مور ولا بیا پی ورکوي. او کچره بل هیڅوک نه میلاویږي نو بیا په مور باندې خپل ماشوم ته پی ورکول بیا واجب دی. یرضعن پی به ورکوي. اولادهن اولاد خپلتا، اولادهن وی چې اولاد هم د دې خپل دی پردي ماشوم ښه نه دی. عام طور انسان دا فطرت دی چې ماشوم باندې شفقت کی که پردیم وي، چې په پردي ماشوم باندې خلک شفقت کی دا د خپل دی دا ډېر د شفقت قابل دی. حولین کاملین 2 کاله پورا، کاملین ځکه وي چې عربی کې کچره په 2 کالو کې 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې کمی منې عام خلک په کال کې حسابي، لکه مثال 13 میاشتې 20 میاشتې خلک 2 کاله وایي. نو دوی چې نه پوره 2 کاله دا نه چې 2 میاشتې کمه 4 میاشتې کمه. حولین کاملین 2 کاله کامل او پورا. کچه فرق دا زنانا یہ تا طلاق شویری او دی عدت تیر کو بیا بم دا معشوم تا پی ورکی. ابن عاشور لکلی دی چی چونکہ عام طور دا زنانا دا فطرت دی او دا ردی طبیعتم دی چکل دا معشوم تا پی ورکی دی بیا بل نکاح ترغبت نی، ځکه چې هغه ماشوم ته توجه او شفقت سیوا وي. په 2 کالو کې به دا ماشوم ته پی ورکوي، خپل ماشوم ته توجه وکړي. خو که فرق د یو زنانه بل نکاح ته اراده وي په دا 2 کالو کې دننه دنم نکاح هم کولی شي، دا نه چې ناجایز دی او منع دی. البته که چېرې دې نکاح وکړو نو بیا دا دعوه نشي کولی چې ماشوم به ما سره وي، ځکه چې دې کله بل نکاح وکړو او رخصتي وشوه نو د ماشوم حق د دې نه ختم، دا اوس ماشوم نه سر نه اخلي، بیا ماشوم د دې مور ته میلاویږي به د ماشوم نیا شوه، او که هغه هم نی بیا ماسی ته میلاویږي، او که نی نو بیا به پلار طرف ته راځي. لمن ارادا دا 2 کال لازم او فرض ندی، دا د معشوم فیدی تا قتل دی، چونکہ د معشوم فیدہ عام طور پر د 2 کالو پیو کی دا، لیکن بعد اوقات معشوم د 1 کال چوشی چی 1 کال برابر شی دی نور خوراکم لگ لگ شروع کی، چل شروع کی روٹے اخلی نور خوراکونم کی، او عام طور دی 1.5 کال معشوم بیا نور خوراکم شروع کړی وي. نو که مور ګوري چې د معشوم فایده اوس په دې کړی چې د پایو نه دې صبر شي نو ټیک ته صبرولی شي د 1-2 کال نه مخکې مو. لمن اراده دا حکم د هغه چا دپاره چې هغه اراده لري ان یتم الرضاعة دا چې پوره کی موده د رضاعت لره. که مورم دا خواهش لري چې خپل ماشوم له پی ورکومه نو په 2 کالو پورې بالکل ورکولی شي، یا پلار دا وي چې زما ماشوم ترې 2 کاله پی میلو شي خامخا
که دا خپله مور نه ورکړي زه به بل څوک وګورم. بل عام طور داسې وشي چې یو کال بعد بیا د زنانه پی ورو کم شي، نو که بیا پلار مناسب ګڼي او بله زنانه وله نیسي د پرو دپاره چې ماشوم ته 2 کاله پوره څه مصیبت دی. که چېرې فرق پلار دا وي چېرې ماشوم ترې 2 کاله خامخا پی میلاو شي او 1 کال بعد د زنانه خپل پی چې کوم کم شو، نو متبادل بله زنانه ولم چې کوم بیا کتی شي چې هغه ماشوم ته 2 کاله پی بلکل مکمل میلاو شي. لمن اراده دا حکم دا چا دپاره چې هغه اراده لري ان یتم الرضاعة دا چې پوره کی موده د رضاعت لره او موده د پیو لره. وعلى المولود له چونکه معشوم له زنانه پی ورکی که دا خپل بیبی دا په نکاح کې دا منکوحی تباسم خرچه او منکوحی تباسم لباس او کپڑے دا واسم خاوند ورکی با، او کدا په عدت کې دا د عدت خرچم خیته ملاویږي با، او د عدت نه بعد چې کچر دا زنانه د معشوم ته پی ورکی بیا پلار باندې دا خبر لازم ده چې دغه زنانه بیا تنها ورکی اجرت ورکی. وعلى المولود له او په پلار باندې نو علی المولود له قرآن کریم پلارونه چې ګنې علی الوالد یا علی الاب او نوی چې په پلار باندې مولود له یې وي، چونکه د معشوم ولادت د پلار د پاره کیږي ځکه د معشوم نسب د پلار نه ثابتېږي. وعلی المولود له او په هغه سړي باندې چې د هغه لپاره معشوم پیدا کړی شوی دی چې هغه مراد نه پلار دی. نو رزقهن روزي د دې ده د میندو روزي و کسوتهن جامع او لباس د دې دی. ابن عاشور لیکلی دی چې عربو کې د زنانو رغبت په دې طرف تړي چې ما ترې جامې میلو شي ټیم په ټیم باندې او ما ترې خوراک او اسکاک میلو شي. دای درهم او دینار ته به دومره خواهش نه و، نو قرآن کریم دای د عرف او د رواج مطابق وي چې دی له به بیا روزیم په ټیم ورکوي، خوراک او اسکاک بم په ټیم باندې ورکوي، او دی د موسم مطابق جامې چې څنګه خبر شي وتم ورکوي. رزقهن روزي د دې ده د میندو و کسوتهن جامې د دې. دا خبره وکړه که دا زنانه په نکاح کې ده نو بیا د معشوم د وجې نه بیا خو د زنانه اسم روزي چې د نفقه او جامع اسم په خاوند پیدا ورکی بولا، او کدا په عدت کې دا نو بیا خو نفقه شته او جامع په خاوند باندې لازم نه دي، او چې کله د عدت نه بار شوه دا خو بیا اجنبیه ده نو بیا خو جامع د دې په خاوند باندې واجب نه دي، البته اجرت به ورکی به مقرر بکی چې څونه پیسې باخلي چې د معشوم ته پی ورکړي. نو رزقهن روزي د دې او کپلار استحبابنو او بطور احسانو دغه زنانه ته روزیم ورکي د تنها نه علاوه جامعتم ورکي. دا نورم خبر ده چې زنانه څومره ته خیال ساتي دومره به ستا د معشوم بیا خیال ساتي. بالمعروف خو د معروف قید ولګو د عرف مطابق یعنی په جایز طریقې سره. معروف نمره د هر زمانه خپل عرف وي چې هر زمانه کې تاسو ګورئ
چې یو زنه ته کم جامې ورکول پکار دي او کم خوراک او څښاک ورکول پکار دی مطابق. لا تکلف نفس دا د بالمعروف د پاره تفسیر دی چې الله تعالی یو نفس په تکلیف کې نه اچي چې ته به خامخا کارنګ یو که د ارزین را پیدا کې به ولا نه د خپل وس مطابق، غریب به د خپل وس مطابق، متوسط به د خپل وس مطابق، امیر او غریب به د خپل وس مطابق. نه به زنانه دا مطالبه کی چې مال دا راکا که د ارزې نه، او نه به سړی که غني دی نه به د غریبانو په شانتې کار نه کی، او که متوسط دی نو هم د غریبانو په شانتې. لا تکلفو تکلیف کی نشي اچولی کې د نفس هیڅ یو نفس الا وسعها مگر دغه د وس او طاقت مطابق. دا عام قانونم دی، الله تعالی یو بنده باندې دومره تکلیف اچي او داسې حکم پې واجبي چې هغه ادا کولی شي او برداشت کولی شي. الله تعالی چرم داسې نه کوي چې یو انسان یو حکم نشي پورا کولی هغه پې لازم کی واجب کی. د شریعت احکامات هم داسې راغلي چې د انسان د وس او طاقت مطابق دي، او دا د شریعت د احکاماتو نه علاوه چې کوم مسائل هم انسان باندې کوم تکالیف هم راځي دا هم د انسان د وس او طاقت مطابق دي. دا تاسو ګورئ هر چا باندې ازمایښتونه راځي، هر چا باندې بیمارۍ او حالات راځي، لیکن دا ټولو پیمانه یو نه وي، ټول باندې یو شانتي نه راځي. څومره انسان کې چې وس او طاقت برداشت نه عمر الله تعالی به حالات چی. انبیاء کرام علیهم السلام چونکه ډیر برداشت والا حوصله والی دی، حالات نورم سختی، ازمایښتونه ډیر سختی، او د عام خلکو ازمایښتونه بیا تقریبا متوسط کمی. او دلته هم دا مسله ده چې د زنانه چې کمی خرچی دی هغه خاوند پوره کی به، لیکن دا نه چې هغه د وس سوا دي شي. لا تکلفو تکلیف کې نشي اچولی کې نفس هیڅ یو نفس الا وسعها مگر دغه د طاقت مطابق. لا تضار ضرر بنشي ورکولی کېدی والدة مورتا بولدها فماشوم د هغې سره، ولا مولود له نپلارتا. چونکه بعض اوقات طلاق شوی وي او ماشوم مور سره او د مور نفرتی خاوند سره او د ماشوم پلار سره، نه خو د پلار ته په خپله سبیل نشي، بیا د ماشوم نه زور وباسي، ماشوم ته خبرې اوري، ماشوم ته خبرې کې اوري پلار ته ولا، او کله کله ماشوم پې غواړي دا ولا نه ورکي بیا، او د ماشوم آشان خصمانه پرورش نه کی، نو ماشوم ته تکلیف ورکول گویا که دا پلار ته تکلیف ورکول دی. او بعض اوقات پلار رو لگی هغه د زنه دومره زیات خفه وي چې هغه د ماشوم په ذریعه سره بیا مور ته تکلیف ورکوي. دې مثال به داسې وي لکه خپله مور دا غواړي چې د خپل ماشوم له پی ورکمه او دا یې ورسره مینه هم ده، لیکن دلته کې پلار په غیرت کې راغلی چې نه تا سره بني دې به زه بل انتظام کوم، او بله مور وله ګوري د پیو دپاره، دا مور ته تکلیف ورکول شو. ځکه مور به هر حال مور وي، هغه دا غواړي چې د ماشوم صحیح پرورش وکړم، صحیح خصمانه وکړم، صحیح خیال وساتم، دا مور ته تکلیف ورکول شو.
او بعض اوقات مور رو لگی د ماشوم نه زور وباسي لکه پلار هغه شان خرچه برداشت کولی نه چې ولا بل څوک وګوري او دا وی بغیر خرچې کوم نه. بعض اوقات داسې وشي چې دا زنانه رو لګي خاوند ته زور ورکولو دپاره ووایي چې زه بیمار یم ما د ماشوم له پی نشم ورکولی یا زما پی چې کم دی نو کم دی یعنې بانی کې او زور هغې له ورکي. قرآن کریم چې جانبین نه به یو بل تکلیف هم نه ورکي ضرر به هم نه ورکي. مور دې مخلصه شي خاوند دې مخلص شي چې څه شي یا خو شوي دي لا تضار ضرر بنشي رسولی مجهول صیغه ده. والدتن مورتا بولدها په ماشوم د هغې سره هغه ودایي چې مثال هغه بیماره ده او خاوند وی کارنګې ته به وله پی ورکې به یا هغې ته مسله ده او دوی نه ته به ورکې به یا دا چې هغه بل چا سره نکاح کول غواړي د نکاح ټیم یې دی عدت ختم شوی دی او دی ورته چې ناسو پورې ماشوم د کوي نه سبا ته بل نکاح به نه کوي نو دا مور ته تکلیف رسول شو. یا دا چې دی ورته چې بغیر اجرته به یې کوي ټیک د عدت کې هغه اجرت نشي اخیستی لیکن د عدت نه بعد هغه د اجرت مطالبه کولی شي او دی ولا اجرت نه ورکي او دام تکلیف دی چې مور په خپله غواړي چې زه وله پی ورکوم او پلار ورته چې ته به وله نه ورکوې زه وله بل څوک ګورم. ولا مولود له او نه پلار ته مولود له دا ماشوم چې چا لپاره پیدا شوی مراد ترې پلار دی بولده په ماشوم د هغه سره پلار ته هم تکلیف نه ورکو د ماشوم د وجې نه چې مور را لګي او دا شرط لګي چې ماله به دومره تنها راکړي دومره اجرت به راکړي چې هغه سړی نشي برداشت کولی دومره د هغه ګنجایش نشته دی او دی ماله به دونه خامخا راکړي. نو دا گویا کې د ماشوم په ځای سره پلار ته تکلیف ورکول شو. او بعض اوقات مور د ماشوم نه زور وباسي ماشوم جړي چې پلار یې جړه اوري حالانکه ماشوم نه جړي خدای جړي طریقې خودی له ورځي نو داسې طریقې اختیاري چې ماشوم جاړي او جاړي او جاړي کله ماشوم بیمار دی کله ویدا او کله هغه چې دا پلارو کړیږي نو په دې طریقې سره هم پلار ته تکلیف نه ورکو. وعلى الوارث او په وارث باندې بعض اوقات داسې وي چې ماشوم یتیم پاتې شي پلار یې مړ شي اوس د ماشوم خرچه به څوک برداشت کړي به لومړنی حکم خدا دی که ماشوم سره خپل مال شته مثال پلار یې مړ شو مال ماشوم ته پاتې شو نو بیا به د ماشوم د مال نه خرچه پوره کېږي به او که ماشوم سره مال بلکل نشته پلار یې څه پرې نه ښودو نو بیا د ماشوم چې کم وارث دی د ماشوم وارث به څوک که دا ماشوم فرق نن مړ شو د وارث به څوک ګرځي نو چې کوم وارثان دي لکه مور وارثه ده نیا وارثه ده مور نی دارنګې نیکه وارث دی دارنګې رور یې وارث دی دا وارثان دي ټولو چې کوم وارثان شرعن دي بیا به هغې دا خرچه برابري به نو که وارث یو ټوله خرچه به برابري او که وارثان ډیر دي نو هر یو به د خپلې حصې مطابق خرچه او برداشت کړي د ماشوم. وعلى الوارث او په وارث باندې
خدا وارث د پلار نه یادي، دا وارث دی معشوم یادي. معشوم خو مړ نه دی، خو که فرض که دا معشوم نن مړ شو د وارثان به څوکي، چې کوم وارثان جوړیږي نو هغې ور د معشوم دا خرچه برداشت کی به. مثل ذالک پشان د دې، یعنی د پلار پشانو څنګه چې پلار د دې معشوم خرچه برداشت کوله او د هغې مور له پیسې ورکولې، جامې او روزي ورکوله، دارنګې دا وارثان به ورکي. فإن ارادا فصالا، پس که چې دا دواړه اراده لري، دا مور او پلار دواړه په نکاح کې دي یا د نکاح نه ودي دي، لیکن بهر حال دواړو مشوره وکړه چې معشوم د پیو نه صبرول پکار دي، یعنې معشوم له دومره پی بس کافري، نو که دواړو فایده معشوم فایدې دواړه ګوري نو بلکل صبرول د وخت نه مخکې مو، ځکه دا 2 کاله فرض او واجب نه دی، د معشوم پی ضروری دی، 2 کاله مخکې صبرولی شي. فإن ارادا فصالا، دا د لمن اراد ان یتم الرضاعة تفسیر کی، پس کچې دا دواړه اراده لري دا مور او پلارو، فصالا د جدا کولو، فصال او فصیل جدا کولو توی، معشوم د پیو نه جدا کولو. فصال په معنا د فطام سره دی، فصالا د جدا کولو د پیو نه، عن ترازن فرضامندې سره، یعنې 2 کالونو مخکې دی رفیو نوی صبرو، خو دا چې دواړه پې رضامند وي، دا نه چې صرف د مور خواهش دی او دا نه چې صرف د پلار خواهش دی. پلار وی چې بس کې څه به تنها نور ورکومه، معشوم به د وخت نه مخکې څه ورکو، یا مور وی چې څه معشوم بس قسم لویری نور پې وله نشم ورکولی، نه، دواړه په دې باندې مشوره کی، او که دې کې د طبیب او د ډاکټر مشوره شامل شي ډېره ښه خبره ده. منهما ردی دوارنا وتشاورین په مشورې سره، دواړه خپلو کې مشوره وکړي. دا مشوره د شور نه دی، او شور په عربی کې دا د چتې نه شات روباسلو ته شور ویل کېږي. دې مشورې ته مشوره ولې وي؟ گویا کہ شات روباسی په مشورې سره، یعنی اهمه مشوره او اهمه رای معلومول او حاصلول ته مشوره ویل کېږي. وتشاورن، او دې دواړو غور و خوض وکړه او مشورې وکړه، نو فلا جناح علیهما، پس نشته څه ګناه په دې دواړو باندې چې 2 کاله مخکې معشوم صبر کړي. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، او کچر تاسو اراده لرئ، کچر فرق د مور خپل پی کم دی یا غا نقصان ده دی، او یا ډاکټر منکړي چې دا سینری پکارو، نو بیا دې د بلې زنانه متبادل انتظام وکړی شي. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، کچر تاسو اراده لرئ، یعنی پلار دا اراده لري، چې په دې کې بله څه وجه نی، که چېرې د خپلې مور پې مناسب دی او سمم دی او برابرم دی، بیا د بلې زنانه انتظام نه دی پکارو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، که چېرې تاسو اراده لرئ، ان تسترضعوا، دا چې تاسو د پیو دپاره زنانه ونیسئ، ان تسترضعوا المراضع، د پیو د پاره زنانه نیسلو، اولادکم د پاره د خپل اولادو. عربو کې دا دستور ډیرو، زمونږ علاقو کې دا دستور نشته، لیکن عربو کې به دا ډیرو
چې دی به خپل ماشومان دیهاتو ته صحراګانو ته لېږلو. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله د خپلې مور پی ډېر کم څکلي دي. د حلیمې سعدیه رضی الله تعالی عنها پی ډېر څکلي دي. سره وخت تېر کړی 4 کاله هلته کې و تقریبا د هغې نه علاوه بل چا پې هم څکلي لکه د سویبه رضی الله تعالی عنها چې د ابولهب وینځه وه، د ام ایمن رضی الله تعالی عنها د خپلې مور، لیکن زیات تر پی د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها نه څکلي دي. نایب اکثر ماشومان بوتلل صحرا ته به یې لېږلو. نو دارنګې که تاسو یو ماشوم دپاره بله زنانه متبادل نیسئ چې د هغې صحت ښه دی، د هغې لهجه ښه ده، د هغې اخلاق ښه دي، ځکه ماشوم د مور نه بلا خبرې زده کړي. په ماشوموالي کې اخلاق او لهجه د خبرو چلو عادتونه د هغې خپلي. او تاسو غواړئ چې یو داسې زنانه چې دا ټولې خبرې پای کې ښه وي، حسب و نسب یې پاک دی، ابو هوا مناسب ده. اولادکم د پاره د خپل اولادو نو فلا جناح علیکم، پس نشته څه ګناه په تاسو باندې. ان په دې کې څه ګناه نشته اذا سلمتم، کله چې تاسو پوره حواله کې ما آتیتم هغه اجرت چې تاسو یې ورکوئ بالمعروف د عرف مطابق. تاسو به همایې سره به خبره کړې چې تاسو څونه تنهایي څونه اجرت به وي، ماهانه یادې که یومیه یادې که هفتواري یادې که نه سالانه یادې، پیسې به غواړې که جامې به غواړې که نه غله به غواړې څه به غواړې. چې کومه خبره توی شوي وي اجرتو نه به ورته بیا پوره ورکوئ په ټیم باندې. آتیتم چې ورکوئ تاسو، هسې د آتیتم خپل منه تاسو ورکړي دي، مطلب ورکوئ به اوس ځکه چې خبره توی شوې ده، خو بالمعروف د عرف مطابق، یعنې په جایز طریقې سره نه بیا ورکې حواله کوي، بلکې د هغې نه ښه اجرت ورله ورکوي چې د ماشوم صحیح تربیت وکړي. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه، د الله نه ویریږئ، په دې احکاماتو باندې عمل وکړئ. واعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې بېشک الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر، په هغه څه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. او میندې پې ورکوي اولاد خپل ته 2 کاله پوره، دا حکم د هغه چا لپاره چې اراده لري دا چې پوره کړي موده رضاعت لره، او په پلار باندې روزي ردیر او جامې ردیري په جایز طریقې سره، تکلیف کې نشي اچولی کېدی هیڅ یو نفس مگر د وس مطابق، ضرر نشي رسولی مور ته بولدها په ماشوم د هغې سره، او نه پلار ته په ماشوم د هغه سره، او په وارث باندې په شان د دې. پس که چې دا دواړه اراده لري د جدا کولو د ماشوم د پیونه په رضامندۍ د دې دواړو سره او په مشورې سره، پس نشته څه ګناه په دې دواړو باندې. او که تاسو اراده لرئ دا چې تاسو د پیو دپاره ونیسئ زنانه دپاره د اولاد خپلو، پس نشته څه ګناه په تاسو باندې کله چې تاسو پوره حواله کې هغه اجرتو چې تاسو ورکړي وي په بالمعروف په جایز طریقې سره یا د عرف مطابق. او یریږئ د الله تعالی نه پوه شئ تاسو چې بېشک الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين وهاكسان يتوفون وفات كولشي منكم دستاسنا ويذرون أزواجا أودي فريق دي ببياني يتربصنا دوی با انتظار کوي بأنفسهن فزانون خپلو سرا 4 أشهر 4 میاشتې وعشرا او 10 ورځې فإذا بلغن أجلهن پس کلا چې دی ورسیږي عدت خپلتا فلا جناح علیکم پس نشته دی څه ګناه پتا سو باندې فیما پها کارونو کې فعلنا چې دا زنانې وکي فی انفسهن ازان خپلو کې بالمعروف د شریعت مطابق والله بما تعملون خبیر. او اللہ تعالی پہا سوچ تاسو کوي خبردار دے. په آیت مبارکه کې د هغه بیبیانو بیان دی چې د هغې خاوندان وفات شي نو دا زنانه به عدت تیري دې ته عدت الوفات ویل کېږي. مخکې د عدت بیان او عدت الطلاق چې سړی طلاق ورکړو یو یا 2 یا 3 او دلته بیان دی چې خاوند یې وفات شو. شرط دار چې نکاح شوی وي که صرف د خولې وینا شوې ده چې موږ ورته کېدن او موږ نی وایو دا زنانه باندې عدت نشته او چې نکاح صحیحه شوی دی نو کله دې زنانه رخصتي شوې ده او یا دا د پلار په کور باندې ده او دلته کې سړی وفات شو نو دا زنانه به عدت تیري. کله دې رخصتي نه هم ده شي بیا هم دا عدت به تیري او عدت به دا 4 میاشتې او 10 ورځې به تیري په شرط د دې چې ردې حمل ني. که چېرې حمل یې دی نو بیا چې څو پورې حمل پیدا شوی نه دی تر هغې پورې به عدت جاري وي او چې حمل یې نشته دی نو که دا عمر یې لږ دی او که ډېر دی که دا بوډۍ ده او که دا جوانه ده او که ماشومه ده او که دې ته بیماري راځي او که نه راځي یعنې دا آیسه ده بیماري ورته نه راځي د دې عدت هم دغه 4 میاشتې او 10 ورځې دی. د دې عدت په بیمارۍ باندې نه دی د ورځو په حساب سره دی. صرف د حاملې عدت او د حمل پیدا کېدو پورې دی. د دې نه علاوه د دې زنانه عدت هغه د میاشتو د ورځو په حساب سره دی. مسله دا هم ده که یو زنانه ته پته هم نشته او خاوند یې وفات شوی دی
او تر دې چې 5 میاشتې او 6 میاشتې تېرې شوې او بیا یې اطلاع راغله چې په فلانکي تاریخ باندې د دې خاوند وفات شوی دی، د دې عدت تېر شوی دی، 4 میاشتې 10 ورځې زمانه تېره شوې ده. دې دوران کې د زنانه چې څه کړي دي که دا له کوره بار وتې ده او که دې د عدت دوران کې چې کوم کارونه دې له نو په کار هغه دې کړي دي، چونکې په بې خبرۍ کې او بې علمۍ کې شوي دي نه یې باندې معافي ده، خو عدت د دې زنانه تېر شوی دی. او چې څنګه خبر د مرګ راغی یعنې څنګه سړی مړ شو د دقه ټیم نه د ښځې عدت شروع شو او دا ښځه په هغه کور کې به عدت تېري چې په کم کور کې د دې باقاعده رهایش و، خاوند یې چې ژوندی او دا په کم کور کې اوسېده باقاعده دا هم اکه کور ته به ځان رسي. که دا مثال پلار کرتلی ده او دلته کې خاوند یې وفات شو دا فوراً نیغ به کور ته راځي، یا بار بل خواته ده فوراً به کور ته ځان را رسي او دا په دغه کور کې بیا دا 4 میاشتې او 10 ورځې به تېري. د دې کور به دا صرف د اشد ضرورت نه علاوه چې یو خاص ضرورت دی چې مثال علاج معالجه ده یا د روزګار څوک نشته دی، د کانې پینې څوک نشته، هغې لپاره بار تلی شي، لیکن که دغه انتظامات کور کې شته بیا د کوره بار نشي وتی. والذین یتوفون او ها کسانو یتوفون لفظی معنی ده چې وفات کولی شي یعنی مړ شي. توفی معنی یو څیز پوره پوره اخیستلو ته توفی ویل کېږي، دې سړي ته متوفا ویل کېږي، دې وفات شو او دې ته متوفا ځکه وایي چې د خپل عمر پوره پوره حاصل کو، پوره پوره تیر کو، دته متوفا ویل کېږي. او متوفی الله تعالی دی، الله تعالی اغستونکی دی پوره پوره او دا انسان اغستلی شوی دی. یتوفون چې دی وفات کولی شي په معنا د یموتون سره چې دی مړي، یا دا یتوفون دی د یا د پس زبر هم راغلی په یو قرات کې یتوفون، بیا معنا به دا کو هغه خلق چې هغوی خپل عمر پوره پوره حاصل کړو چې څومره عمر الله تعالی دې لپاره لیکلو. منکم د ستاسو نه دا د عدت دا حکم په مسلمانانو باندې دی، په غیر مسلم باندې پای باندې عدت څه حکم دی. ابتدا اسلام کې او جاہلیت کے عدت یو کال بو چې دای ذکر رستو را روانم نه یو زنانه خاوند به چې وفات شو دی به یو کال عدت تیرو او یو کالم بیا داسې چې دا زنانه به د کور کې به چې کومه خرابه کمره وه رانا او جاړه کمره به چې پای کې به زاوی اوسېدلو هغه کمرې ته به داخله کړه او دا به دغه کمرې نه بیا بار نه راوته او دی به ورته روټۍ په یو سوري کې ورویشته به ټول یو کال به دې په دغه کمره کې تېرو او په دغه یو جوړه کې به تېرو او یو کال دوران کې به دې غسل به نه کو، مخ به نه وینځو او صفایي به نه کوله، خوشبو به نه استعمال، جامې به نورې نه اچولې. یو کال به چې کله پوره شو دا بار راووته
یو حیوان به ول راوست، یو بیزا یا یو خره به ول راوسته او دی به د خپل بدن د کپړو نه بغیر هغه څاروي سره خپل ځان به ومږو. دومره بدبو به د دې زنانه نه تو چې د دې د ډېر بدبو د لاسه به هغه حیوان مړ شو. اکثر به یا به دې د اوښ یو پچه ورکړی شوه او به دې وویشته، نو خلکو به د دې عدت چې کوم دی نو ختم شو. جاهلیت کې دا ظلم او زیاتي او دا طریقې وي. اسلام څومره ښکلی سوچه مذهب دی. دا زنانه باندې سره غم وکړئ، غمرازي ورسره وکړئ او دا به ښه په عزت باندې په دغه کور کې څلور میاشتې او 10 ورځې به تېري. ټولو خلکو سره یو ځای اوسېدي شي. دا چې کوم د کور خلک دی خبرې اترې بلکل باقاعده کولی شي. ها څه پابندۍ دي. پابندي لومبۍ دا ده چې دا به دغه کوره بار نه وځي، غم هادوله به نه ځي تر دې که چېرې خپل پلار یې وفات شو، خپله مور یې وفات شوه، د هغه لیدوله به هم نه ځي. اول هلته کې کور ته خیر دی راوړی، دعا به ورته وکړي، ټلیفون به وکړي، لیکن دا به هلته کې نه ځي. دارنګې خپل ورور یې وفات شو، هغه له به نه ځي، خپل زوی له هم نشي تللی، دا ضرورت کې نه راځي. دارنګې که چېرې دا بیماره شوه، ډاکټر ورله کور ته راوسي شي، کور ته به ورله راولي. خو که کور ته نشي راتلی یا مسله سیریس ده نو دا هسپتال ته بوتلی شي د علاج معالجې دپاره. خو کوشش به کوي چې د ماخوستن نه مخکې کور ته واپس راشي. که دې سره د کانې پینې بندوبست نشته، دا ځان له خپل روزګار کولی، روزګار هم کولی شي، سهار به ځي او د ماخوستن نه مخکې به واپس کور ته به راځي. خو که د روزګار مواقع کور کې شته نو بیا بار وتو ته ضرورت نشته دی، په کور کې دننه دې خپل ضرورت پوره کړي. فریعه رضی الله تعالی عنها دا د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه خور وه. نو هغې ته نبي علیه الصلاة والسلام ویلو چې کوسی فی اهلکې، په خپل کور کې ایثاره شه، ورته پاتې شه، حتی یبلغ الکتاب اجله، تر دې چې عدت خپل ځای ته ورسي، خپل انتها ته ورسي. نو دې ته نبي علیه السلام صراحتاً ویلو چې په کور کې به اوسېږي او کور کې به پاتې کېږي به، او دا واجب دی په زنانه باندې. که یو زنانه خلاف ورزي وکړي نو عدت ماتېږي نه، ګناهګارېږي په دې باندې. دا سروجنه چې ګنې ماته شوه، دا اوس ازاده شوه، چې څومره خلاف ورزی کې دومره ګناهونه دا کي. دا که یو ګناه یې وشو دی نه فوراً به دا دې کور ته بیا واپس راځي. دې ته عربۍ کې احداد او حداد ویلي کېږي، او فارسی کې او په اردو کې ورته سوګ ویلي کېږي، چې دا زنانه به غمرازي به کي. دې دوران کې به دا تجمل هم نه اختیاري، د زیب و زینت به هم نه اختیاري، داسې رنګ برنګ کپړې به هم نه چې ساده کپړو کې به وخت تېري. دا هم نه چې بنې تورې جامې واچي، تورې جامې نه، عام لباس، سپین لباس چولی شي، نور لباس چو خو ساده به اچي، هغه رنګ بنګ او زرق برق جامې به نه اچي، دارنګې رانجه به هم نه لګي. ام سلمه رضی الله عنها کور وه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی. ام سلمه رضی الله عنها په دې سترګو کې سپین رانجه لګولو. دا عربی کې ورته صبر وي، اردو کې ورته ایل وایي، دا ترخه هندوانه چې ورته مونږ وایو، دې کې سترګو علاج دی.
نو دی په استرو کې ځان لګولو د دې مخ چمک وهو نبی علیہ السلام ام سلمې دا دې څه کړي دي وجدا مې سترګې خوږې دي نبی علیہ السلام نه داسې به نه کې که ستا سترګې خوږې د شپې لګوه او سهار به دا سترګې بیا وینځې به یعنې د ورځې به دا زیب و زینت دا به نه اختیاروي دارنګې دا زنانه به کالیم ناچي زیورات هم ناچي نه غوږونو ته نه مرۍ ته نه لاسونو ته نه ګوتو ته او نه غاړې ته او نه په سر کې هېڅ قسمه زیورات که سره وي او که سپین وي او که دارنګې پیتل وي او که اوسپنه وي او که هغه یاقوت او مرجان هېڅ قسمه زیورات به نه استعمالي بنګړي به هم چې کوم دی نو باسي نه به د شیشې اچي نه به د اوسپنې اچي نه به د سرو نه د سپینو واچي ساده به د ژوند به تېري خوشبوګانې به نه استعمالي په کور کې دننه به هم نه استعمالي خوشبو والا صابون او خوشبو والا شیمپو دا به هم نه استعمالي کور کې یو عام انسان په شان وخت تېري غسل کولی شي بدن پاکولی شي او دسونه کولی شي هر ټیم کولی شي لیکن سوای زیب و زینت به دا په دغه دوران کې نه اختیاري دا پابندۍ د شریعت د طرف نه دي او نبی علیہ السلام نه باقاعده په روایتو کې ثابت دي فرمایي چې ویظهرون او دی پرېږدي دا سړی پرېږدي ازواج بیبیانې نو دې بیبیانو ته به مونږ دا خبره وکړه چې کله یو زنانه خاوند وفات شو که دې رخصتي شوې را وکنه دا به عدت به تېري لازمي ده په ده باندې او دارنګې دې ښځې ته به دې سړي نه میراث هم میلاویږي به په میراث کې باقاعده حصې اگر چې رخصتي نه ده شوې او مهر به ورته میلاویږي ابن مسعود رضی الله عنه ته یو واقعه راغله چې یو زنانه د دای خاوند وفات شو او دې را رخصتي نه شوې او د نکاح دوران کې مهر هم نه مقرر شوی نو آیا دا ښځه به عدت تېري او که نه به تېري دویم دا چې دې ته مهر میلاویږي او که نه او دریم دا چې دې ښځې ته میراث کې څه میلاویږي او که نه چونکه واضح حکم دې باره کې قرآن او حدیث کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته میلاو نه شو هغه ما ټیم راکړه په دې باره کې سوچ کوم ابو داؤد شریف کی روایت ته یو میاش ابن مسعود رضی الله عنه په دې مسله باندې غور او فکر کو او یو میاش بعد وروت او وی فرمایلو چې خلق یو مسله وېما کچره خبر مې ټیکو کړه نو فمن الله د الله را طرف نه ده یعنی الله ما دما په خره خبر جاری کړه او کوم خبره غلطه وکړه نو فمني ومن الشیطان بیا دا زما د شیطان خبره ده او د الله او د الله رسول دې بیا بری دي او بیا فرمایله چې دې خدای تبا میراث کې می سملاويږي دا به عدتم تیری او دې ته مہر ملاويږي مہر مثل د نور زنانو په شانتي چې دا خبره وکړه نو معقل ابن سنان رضی الله عنه پاسیدو دا د اشجاع قبیله او هغه ویجی حضرتو زمون د قبیلی او زنانه وا د اشجاع قبیلی چې داینم بیروا بنت واشق الاشجعیه
هغې سره دغه شان واقع شوې وه چې د هغې نکاح شوی او رخصتي نه وه شوې او مهر یې نه مقرر شوی او بیا خاوند یې وفات شو. نو نبی علیه السلام د بیروه بنت واشق رضی الله عنها دپاره دقه شان فیصله کړې وه چې دې ته میراث کې حصه میلاویږي او دا به عدت هم تیري او دې ته مهر مثل هم میلاویږي. نو یې ستاسو فیصله بالکل د نبی علیه السلام د هغه فتوی په شانتې ده. ابن مسعود رحمه ډېر زیات خوشحاله شي، شکر دی چې زما خبره د نبی علیه السلام خبرې سره موافق شوه. نو زنانه او باقاعده عدت به تیري که دې رخصتي شوې ده او که نه ده شوې. او که چېرې فرق حمل یې دی نو چې کله حمل پیدا شي نو عدت به ختم شي. د دې ذکر دلته نشته دی، د دې ذکر سوره طلاق کې دی. او دارنګه یو واقعه سبیعه رضی الله تعالی عنها وه. سبیعه الاسلمیه رضی الله تعالی عنها هغې سره هم دا واقعه شوې وه. دا په سعد ابن خوله رضی الله تعالی عنه باندې واده وه. سعد ابن خوله رضی الله عنه د حجة الوداع په موقع باندې راغلی و مکې مکرمې ته. نو هلته کې وفات شو. نبی علیه السلام یې ډېره غټه غمرازي وکړه. نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم امضي اصحابي هجرتهم، اے الله زما د صحابو دا هجرت جاری وساتي. جاری نه مراد دا چې دوی له مرګ په مکه مکرمه کې مه راولي، هلته مدینه کې ولې راولي چې کومو خلکو هجرت کړی دی. لیکن نبی علیہ السلام لیکن البائس لیکن غمجن مصیبت زده ہو سعد ابن خالد. نبی علیہ السلام کہا کہ سعد ابن خالد مرگ مدینہ مکہ مکرمہ کی نوی راغلی کدا مہاجر صحابی دے کہ دل مرگ و مدینہ منورہ کے راغل خبوا. ندا سعد ابن خالد رضی اللہ عنہ چی وفات شو ندرہ بی بی چی سبیعہ رضی اللہ عنہ ندی حمل و موطا امام مالک کے دا روایت تے چی پینزل لسرز بعد بیا ردی معشوم پیدا شو او کلا چیزی نفاس ختم شو ندی زان تیار کو دبل نکاح دپارا تجمعت للخطاب. ندا ابو السنابل رضی اللہ عنہ داولی دا ابو السنابل ابن باقق رضی اللہ عنہ آت استاسی راجی دی چتازان تیار کردے دے استابیاد نکاح ارادر استخلائدت شروع دے دیوی معذر زان تیار کو او ماہم نفسر علم نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام تا وخبل واقعہ بیان کرو داشن دا ابو السنابل رضی اللہ عنہ خبر موتم اکلا. نبی علیہ السلام راتوی چی تا حلل تی تا حلال شوی ستا عدت ختم شوی دی. دا حاملی خزی عدتو دا وزی حمل دے کا یو گھنٹہ پس پیدا شو کا کال پسو کا روز پسو کا میاش پسو. ویذرون ازواجن او دی پریگ دی بی بیانی یتربسنا دی با انتظار کوي دا بی بیانی با انتظار کوي. دا دیو جنکا دیو سڑی خزا وفات شوا نو پا سڑی باندی عدت نشت دے یو گھنٹا عدت تم نشت دے. غم رازی زان نشی دے غم رازی کو انسان کولی شی پا بل باندے
یو ښځه د خپل خاوند نه علاوه بل چا باندې به زیات غمرازي به نه کړي، صرف 3 ورځې به کړي. بخاري کې دا روایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يحل لامرأة دیو خضر پر دا خبر حلال نه چې په الله تعالی او پر ورځ آخرت باندې ایمان لري ان تحد علی میت چې دا غمرازي کې په یو مړي باندې او سیوا د 3 ورځو نه الا مگر خپل خاوند باندې خپل خاوند باندې دا 3 ورځو نه سیوا عزت غم کولی شي، لیکن د خپل خاوند نه علاوه بل چا باندې رور دی، پلار دی، مور ده او زوی دی صرف 3 ورځې غمرازي کولی شي. خو په دې غمرازۍ کې دا زیب و زینت هم اختیارولی شي، دا د زوی او یا د پلار او یا د رور او یا د مور د دې غمرازۍ کې دا دوی پابندۍ نشته چې ګنې زیب و زینت باندې اختیارولی شي. دی کې دا زیب و زینت به صرف په خپل خاوند باندې اختیاري. بخاری کی روایت تے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ چوا د دې زوی وفات شو. ابو طلحه رضی اللہ عنہ په سفر باندې او دا د راتلو ورځ او دا زوی بیمار هغه ماښام ټیم کې وفات شو. ام سلیم رضی اللہ عنہ غلام بو صفائی کو او دا کور په یو ګوټ کې هغه سملو. ابو طلحه رضی اللہ عنہ نا وخت راغی د زوی تپوسو کوي په کلار باندې په سکون سره دی او زه ودبې نو سره را پاسوم سبا سار به وینم. ام سلیم رضی اللہ عنہ خپل ځان تیارم کو، زیب و زینت اختیار کو او خاوند ته داړو محسوس نکړه چې ګنې زوی د وفات شوی دی. اس قسمه غم اظهار ونکو او دی ملوم شو او سحر بیا ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ ته وی او خاموش شو. راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واقعہ بیان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې الله تعالی به تاسو له په شپه کې برکت واچي، د دې نه الله پاک تاسو له اولاد درکړي. نبی علیہ السلام د ام سلیم رضی اللہ عنہا په دې خبره باندې غمرازي ونه کړه، نه خبره چې حدیث وکړو دا دون دی غم نه کو. بخاری کې روایت ده او قسطلانی لیکلی دی چې دغه شپې الله تعالی دیلا بیا اولاد ورکو، لوري ورکړه یازوی او داغین اللہ تعالی بیا 9 زامن پیدا کرو. اغا 9 وارد قرآن کریم کاریان صاحبان او داغین منم قسطلانی راغستی رکو بخاری پر شرح کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی واقعیت ترجمت الباب خود رہے باب من لم یظہر حزنہو، یا سړی غم نه ښکاره کی، غم نه کی، نو دا د ملامتیا خبره ده، نه د ملامتیا خبره نه ده. ام سلیم رضی اللہ عنہ غم نه ښکاره کړی، نه چغې والی دي، نه جړا کړې ده، نه سینه والی، نه ګریوان شوړی دی او نه دا سر شکولی دی. بې اس قسم اظهار نه کړی بلکې الټه زیب و زینت اختیار کړی دی. دا صرف خپل خاوند باندې به یو ښځه زیب و زینت باندې اختیاري، باقي بل چا باندې کې اختیاري بالکل اختیارولی شي.
یتربص ندی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې انتظار داري چې بل چا سره به نکاح نه کړي او د نکاح دپاره چې کومې خبرې دي هغه خبرې به هم نه اختیاري نه به په خپله چاته وایي او نه به بل څوک دې سره د نکاح خبرې کړي او نه به دا زیب و زینت اختیاري رنگ برنگ کپړې به اچي اربعة اشهر څلور میاشتې وعشرا او لس ورځې څلور میاشتې او لس ورځې روح المعانی او روح البیان دواړو لیکلي دي چې یوه وجه دام ده چې عام طور الګ چې ساه اخلي نو دا 3 میاشتې بعد اخلي او جنې 4 میاشتې بعد او بعض وقت ماشوم کمزوري وي دا په حرکت باندې مور نه پوهیږي نو دا 10 ورځې که سیوا شوي لیکن روح المانی دا خبر بیا خواهه کړې نه ده ځکه چې صحیح حدیث کې راځي چې 40 ورځې دا نطفه وي بیا 40 ورځې علقه وي بیا مضغه شي او 120 دن بعد بیا فرشته راشي روح پکې واچي بهرحال دا یو مدت دی چې ردی په معنا او مطلب باندې الله تعالی کوي دا دومره مدت ولې مقرر شو لیکن ظاهر دا دی چې 120 دن بعد 4 مہینے بعد معشوم مکمل شوی وي او پای کې روح واچولی شي نو بعض وقت روح واچولی شي لیکن مور ته اندازه ني او د غلس ورځې سیوا شي چې په دې کې معشوم حرکت وکړي او مور ته اندازه ولګي چې حمل شته دی اشهر و عشره 4 میاشتې او 10 ورځې اوس که د یو زنانه دا شته او که نشته که فرض که میډیکل او پره که هر څه آلاتو نه دا معلومه چې هېڅ هم نشته دی بیا هم دا د شریعت حکم دی 4 میاشتې او 10 ورځې ځکه په دې یو ډېره غټه حادثه راغلې ده د زندګۍ یو ملګری دنیا نه تللی دی د دې یو نوم یې سر تړلی شوی دی د هغه ډېره سر سوری و دا به دا 4 میاشتې 10 ورځې به خامخا غم راځي او عدت به کي فاذا بلغنا عدت د دې نوم نه چې ځانه به سر شلي سر به ځانه وباسي مخ به ځان له وهي ګریوان به شلي دا د جاهلیت طریقه وه نبی علیه السلام دې خبرو نه منع وکړله دا ښځې هم ډېرې هوښیارې وي دې خو چېرته چې کوم دی نو د سرو کالي ونه غورځول بار یې راونه ویشتو او چېرته هم دا ګوتمې د سرو بار راونه ویشتې او چېرته هم د 40,000 موبایل ځمکې له راونه ویشتو خو چې کوم بېکاره څیزونه د 10 روپو بنګړي به سم ماتي دا غم دی ښه پوهېږي په دې باندې ځان په زوره غم جوړ کړی دی چېرته هم داسې چا ونه کړلو عام طور هم خلک داسې کوي چې د مړي هغه زړې کپړې دا خیراتي به ورکو او که د مړي قیمتي آلات دي دا نخر دا لالا نخو ما سر پورتی او دا هغه بېکاره شلېدلې جامې دا خلکو له به خیراتي ورکو دا قیمتي څیزونه هم خیراتي ورکوي که فاذا بلغنا پس کله چې دې ورسېږي دا ښځې اجلهن نیټې خپلې ته یعنې عدت مکمل شي نو بیا فلا جناح علیکم پس نشته څه ګناه په تاسو باندې خطاب اولیاءو ته سرپرستانو ته مسلمانانو ته دی چې د عدت دوران کې به ښځه دې خبرو ته نه پرېږدئ که دا غلط کار کي زیب و زینت اختیاري پوره کوئ به تاسو دا ذمهداري د پلار هم ده د سرپرستانو ده د مسلمانانو هم ده
او د عدت مکمل کېدو نه بعد کدا زنانه د بل نکاح ارادي او زیب و زینت والا کپڑے اچھی نو بالکل اچولی شي. فلا جناح علیکم پس نشتے سگنا پتا سبان دے اولیاء تا خطاب دے فیما پا خبرو کے فعلنا چیدیو کی فی انفسہن پزانن خلو کے انہیں کزان حیستکی کالیا چی رنگ برنگ کپڑیا چی خلق بدل جاؤ پورا کال و تیرے صبرو کا یو کال لانے تیر رمانی اختر پاتے رہے دویم اختری پاتے رہے رمبے وجہ پاتے رہے خبر جاہلیت تھی. بدا سلور میاشتی لسر دے عدتو ختم شو اس مکمل آزاد بچہ سر نکاح کولی شی. اس منگا دستو بیعہ رضی اللہ تنہا واقع بیان کر صحیح حدیث دے چاہی دا نفاس نا فارغی دو سر فوراً بیا زان تیار کو دا نکاح ارادے ہوا بالمعروف دا شریعت مطابق خدا زیب و زینت با دا شریعت مطابق کی ہیر کٹنگ منکی او دا پلانکی کٹنگ منکی دا بنکی اغا بنکی نچکم دا شریعت مطابق دیلا دا زیب و زینت شریعت یاد تو رکڑ دے اغا اختیارو لشی. ابو داؤد شریف کے روایت تے یو خضر نبی علیہ السلام تا اغی نبی علیہ السلام تا یو خط رولو ناغی دا پردین شاعت نبی علیہ السلام تا خط ورکو نبی علیہ السلام دا ای دا گوتی ولی دی وی دا لاست چا دے وی جی پلانکے اما وی دا خود دا خز لاست ندے وی جی خز یم کنا وی کچرتا خزوی نو پاکاری چی لازی سرکڑی وی استالاس کو سپین دیں یعنی خزر لاس سرکولی شی زانا نکریزی لگولی شی پخکو باندے و پلاس باندے دا سمانا ندی وی کچرتا خزتا و پاکاری لاسی زانا سرکڑی وی دا ہوتا اس سپین پر ایخے دیں دا جائز حد دیں نکریزی وغیرہ لگولی شی چکم ناجائز دے بس آغاسم ناجائز دے بالمعروف شریعت مطابق اللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ چدے فحاسو چتا سیکوے خبیر خبردار دے تو چکم کم کارون کوے کا پپٹا کا پخکارا باندی این اللہ تعالیٰ خبردار دے. او ہاں کسان چی وفات شدستا سنا او دی فریق دی بیانی انتظار بکوی پخول زانونو سالور میاشتی ولستر دی پس کلا چی دی ورسیگی نیٹی خپلتا پس نشتے سے گناہ پتا سبان دی و آکارنو کی چی دی او کی پخول زانونو کی شریعت مطابق اللہ تعالیٰ پہا سوچتا سوی کوئے خبردار دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم آنشتد حس گناہ پتا سباندے فیما پا خبر کی غرتم چتاسو اشاریوں کے
به پای سرا من خطبتن د پیغام د نکاحنا النساء دا زنانو تا او اکننتم یا تاسو پټ کړی وی فی انفسکم پزړونو خپلو کې علم الله الله تعالی عالم دی انکم ستذکرونهن یقینا تاسو به ان قریب ذکر کوي بدی لرا ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعدی مکوي دی سرا سرن پپٹا الا مگر ان تقولو دا چې تاسو وایي قولا معروفا وینا جائزه ولا تعزموا او تاسو مکلکوي عقدة النکاح غوټه د نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې ورسیږي عدت اخر خپلتا واعلموا پوه شئ تاسو ان الله یعلم چې بېشک الله تعالی پوهیږي ما فی انفسکم په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي فاحذروه پس تاسو ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ تاسو ان الله غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالی بہن کے دے بردبار دے دا عدت و بیان شروع دے عدت سر متعلق یا حکم بیانی گی او غدا چی بعض اوقاتو یا زنانہ پہ عدت کی وی کلا عدت الوفات وی خاوند یا وفات شوی وی او کله خاوند ایله درې طلاق ورکړي وي نو د نورو خلکو دغه زنانه سره بیا د نکاح اراده یي هغوی پړه کې دا خبره ساتلي چې دې سره به زه نکاح وکړم د هغې به خامخا څه وجه وي یا د هغې ځواني به وي یا د هغې حسن و جمال به وي یا حسب و نسب به وي یا مال و دولت وغیرہ یا دا علم و فضل یا دا خپل اخلاق د نور خلق دا اراده چې دې سره به موږ نکاح وکړو نو اراده ساتل ګناه نه دی آیت کې دا بیان کی چې تاسو به صراحتاً هغې ته نه وایئ چې زه به د سر نکاح کوم اگر زمانہ الہ بل چا سر نکاح نکی دا خبر بصراحتن پا جب بانم نوائی او نه د بل چا په ذری سروم صراحتن و ته پیغام نه لګي نه د خط په ذری سره نه د فون په ذری سره نه د انسان په ذری سره واضح کلام بسوکم دې سر نکی چې نکاح به ته پلان کې سره کوي البته پړه کې دا خبره ساتلی شي چې کله دې عدت مکمل شي زه به سر نکاح وکړم او یا دا چې اشارتن کنایتن وتم ویلی شي داسې کلام بکې چې ایک د نکاح ذکر نی لیکن دائنا مخاطب پوئیگی چی دے سویر واڑی ماتا دا نکاح خبرو پکیم نی دا نکاح تذکرہ بم نی لیکن دا سے کلام کور چی تا تعریض وی اشارہ کنایہ کولو چی دائنا دا معلوم شی چی دے داویر واڑی
نو دې سر به زنانه ته یو قسم دل جمعي میلو شي، ځکه چې یو د زنانه خاوند چې کله وفات شي او یا هغه له 3 طلاق ورکړي، نو د زنانه لوی خبره خپل مستقبلي او بیا که د هغې ماشومان بیا د خپلو ماشومانو فکر چې دې به څه کېږي او زما به څه کېږي، ځکه خپل کور ته هم نشي تللی، بیا شاته بیا کور حالات داسې وي او دلته هم خبره ختمه شوه. نو که چېرې فرض که یو انسان کنایتن او اشارتن هغې ته ووایي، نو دای به کم از کم یو آسره پیدا شي چې که زما عدت ختم شي نو زما دپاره امید شته چې فلانکي ځای کې به زه نکاح وکړم. لیکن واضحه کلام کولو دا د عدت نه خلاف دي. الله جل شانه د څه خبرو یاد ورکو چې اشاره کولی شي او اړیکې ساتلی شي، اور دې خبرې نه منع وکړه چې واضحه کلام وکړئ تاسو، او یا دا چې په عدت دوران کې نکاح وکړئ. عدت دوران کې نکاح د دې چا سره نه کېږي، که یو ورځ هم پاتې وي نو نکاح چا سره نه کېږي. بعض اوقات خلک د زنانه د مال د وجې نه، د هغې د دولت د وجې نه، د هغې د پنشن د وجې نه، فنډ د وجې نه چې اصل عدت نن ماښام ختم شي دا بل کور ته به ځي، راشي یو ورځ مخکې ولې نکاح وکړې. دا نکاح د سره نکاح دی، دا نکاح فاسد دی. عدت دوران کې نکاح د زنانه چا سره هم نه کېږي، خپل خاوند سره کېږي چې هغه سره یو طلاق یا 2 طلاق ورکړي یا که طلاق رجعي ورکړي وي. چې کله د زنانه ته یو طلاق میلاو شي یا 2 او یا طلاق رجعي دی، بیا خو به تر څوک اشارتن کنایتن دا خبرې نه کړي چې زه به سره نکاح وکړم، بیا خو صرف خپل خاوند ورسره بیا ویلی شي ورته. که طلاق رجعي دی نو بیا خو ته واضحه ووایي چې ته زما بیبي او نکاح بیا وکړو. که طلاق باین دی یو طلاق یا 2 نو دا خپل خاوند ورته عدت دوران کې صراحتن ویلی شي وایي نکاح بیا کړو، هلته دا حق شته دی. او بل چا ته دا حق نشته چې دې سره بیا اشارتن کنایتن هم ووایي چې ته ما سره نکاح وکړې، ځکه دا خو د دې سړي په عدت کې دی. که چېرې 3 طلاقه دي او یا سړی مړ شوی دی، نو بیا بل انسان د نکاح امید ساتلی شي او اراده کولی شي، او دارنګې اشارتن کنایتن هم دې ته وینا کولی شي. ولا جناح علیکم، او نشته دې څه ګناه په تاسو باندې، فیما په خبرو کې عرضتم به چې تاسو اشاره وکړئ په هغې سره. تعریض داسې کلام کولو چې واضح نه وي لیکن ستا په مقصد باندې مخاطب پوه شي. تعریض اصل کې کلام د خپل نهج نه اړول یو طرف ته، یو خبره چې په کم نهج باندې په کومه لاره باندې روانه ده ته د هغې نه یو طرف ته واړې تعریض ویلې کېږي. د دې یو معنا کنایه هم ده او دارنګې تلویح ختم وي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د چا نه څه غواړي چې دې ما سره تعاون وکړي، مدد وکړي، نو دې ورته په خوله ونه وي چې زما مدد وکړه، دې چې سلام سلام او دعا له راغلي ومنو، نامخاطب پوهې وایي د دعا سلام نه مقصد څه دی.
نو دی خدا نه چې ما سره تعاون وکړه، ما سره دا وکړه، ما سره هیلپ وکړه، خو دی چې ستاسو دعا سلام لاسې راغلی ومه، نو دا دعا سلام خو مقصد نه دی، مقصد خو د هغه نه څه حاصلول دي، دې ته تعریض ویل کېږي. نو داسې کلام کولو چې زنانه ته پویم شي چې دی څه ویل غواړي ما ته. قرآن کریم هغه الفاظ نه چې دا الفاظ ویلی شي او دا الفاظ نه، ځکه د هرې زمانې خپله خپله محاوره وي، د هرې علاقې خپل محاوره وي، خپل کلام وي. نو بعض اوقات څوک څنګه کلام کوي، څوک څنګه کلام کوي. نو قرآن کریم تعریض وایي چې ته زنانه ته دا ویلی شي چې ستا خو له خیره سره ځواني ده، الله جل شانو به خیر کړي، الله تعالی به تا نه ضایع کړي، الله تعالی به ستا ښکلی بندوبست کړي، داسې قسمه کلمات ویلی شي. لیکن صراحتاً خبرې نه، هغه منع ده. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې واده وه، او دا د هغه تر لور وه، دې منځ کې ډېره زیاته مینه او تعلق و، ډېر ښکلی ژوند یې تېرېده. دې دواړو حبشې ته هم هجرت کړی، د حبشې نه بعد بیا مدینې منورې ته هجرت وکړو. د هجرت ناشنا واقعه دردناکه. بہرحال ابو سلمہ رضی اللہ عنہ د احد په جنگ کې په غشي باندې ولګېدو، هغه علاج معالجه وکړه، هغه وینه بنده شوه. بیا د نه پس یو بله سریه راله، وړوکی جنگ راغی، نبی علیہ السلام دې هلته ولېږو. دا د نبی علیہ السلام رضائی رورم دی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. هغه جنگ کې د دو هغه زخم بیا تازه شو، بدی بیا عین وفاتم شو. نو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ په عدت کې وه، نو دې ته نبی علیہ السلام تعریض کړی، یعنی اشارتن کنایتن ورته ویلو، لیکن صراحتن خبره ورته نه وکړي. او کله چې د دې عدت مکمل شو، لکه دا د ماشوم بیماره وه، چې کله زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا شوه، دې ماشومه وه، عدت ختم شو، نو بیا ورته نبی علیہ السلام صراحتن ووی، د نکاح پیغام ورته په خپله ورکړو. د دې نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغام راولېږه، عمر فاروق رضی الله عنه پیغام راولېږه، دې قبول نه کړو. دا ډېره غیرتي وه، خودداره وه. نبی علیہ السلام چې ورته نکاح پیغام ورکړو، دې درې خبرې پیش کړې، چې یو دا چې زما عمر سیوا دی، دویم دا چې زما ماشومان دي درې، دوه هلکان یو جینۍ ده، او دریم دا چې زه غیرتي یم. د غیرت مطلب چې سره نکاح مزید نشم کولی. نبی علیہ السلام ته د عمر خبره ده، زما عمر خو ستا نه هم سیوا دی، نو د عمر خو څه خبر نه ده. دویم دا چې ستا ماشومان دي، نو زه به د هغې کفالت کوم. او دریم دا چې ستا غیرت دی، نو الله تعالی به ستا نه دا غیرت ختم کړي. بیا دا تیاره شو، نکاح وشو، غیرت پکې لا بیا مو. نبی علیہ السلام چې څنګه کور ته راغی، د ودر ماشومه غېږ ته کړه، زینب رضی الله عنها به زر په جولی کې کړه، او مخ به بل طرف ته واړو. د دې بیا یو ورور دی رضائی، هغه راغی کور ته، هغه ته نه فورن ماشومه واغسته، او بیا
اغرور بیا دینا غیرت خبرم بیا رو ختم شوا. نو نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہ تا پا عدت دوران کی تعریض کرو اشارے و تور کڑی و لیکن دارا چی صراحتاً و تا نبی علیہ السلام دا نکاح پیغام نر ورکڑی دا عدت نباد وقت بیا نبی علیہ السلام دا نکاح پیغام ورکڑی دی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ او نشت دے سگنا پتا سباندی فیما پہا سکی عرضتم بھی. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ دا پو جعفر طیار رضی اللہ عنہ باندے وادوا. جعفر رضی اللہ عنہ شہید شو غزوہ موتہ کے. نبی علیہ السلام پیغام ورکو حلقو تاجداشن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید شو، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شہید شو اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید شو. نبی علیہ السلام نوح کی بیدے. اسماء رضی اللہ عنہ پیدت کیوا دی پیدت کے ناشنا اشعار ویلو. جعفر طیار رضی اللہ عنہ پسی چستان آباد والا سن چ تسرن کما بیا چ کاندان سے کارن بچتون کما. خیر ډیر مشهور اشعار دی. چکلا عدت تدی ختم شو نو بیا علی رضی اللہ عنہ او بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکاح پیغام ورکو. نگور دے عدت دوران کے پیغام نے وقت عدت نبات پیغام ورکو. نو اسماء رضی اللہ عنہ تیار شوا او نکاح دا بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرو شو. چکل دا ناوی و ناستوا پا کمرہ کی نو علی رضی اللہ عنہ راغے دا پردی نشاتا. نو علی رضی اللہ عنہ دی اشعار ہوئی یر چی دا اشعار چا ویلونو چی دا لاسونو منصر کو منو دیتے دا خبر اورونا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ رقم نے کور خراب ہوا کوزو بار شب دا کورنا. نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدتونو دوران کی دا نکاح پیغام نے ورکڑے انہیں نکاح صراحتاً تڑل دے. ایسے بلاشی واقعات دی آن دے عدت نا فوراً بعد بیا صراحتاً پیغام ورکڑے دے. فیما پا خبرو کی عرضتم چی تاسو تعریضو کے تاسو اشارو کے بہی پائی سردا بہی کے دمی دی مات راجے دے. من خطبت النساء دا بیان دا دغما دے دا کم خبر یادوے. من خطبت خطبہ دا نکاح پیغام تولی کی گی او خطبہ وعظ و نصیحت والا کلام تولی کی گی. خطبہ یخطب خطبتنو دا نکاح پیغام لے گلو او خطبہ یخطب خطبتنو دا وعظ و نصیحت کلام کولو. نبی علیہ السلام یو حدیث کی منع کرے دا چے دیو سری دا پاردا حلال ندی چی دا یو دا نکاح پیغام لے گلے رو دی پھر پاس بل پیغام لیگی. لیکن یو انسان یو دے کہ دا نکاح پیغام لے گئے تاکو سکڑے دی او دالتنا مادگی ظاہر شویر چاگی ورکول گواری نو بل چار پاردا جائز نری کئی تا پتائی چاگیت نکاح پیغام لیگی. یعنی ایلو مارکیٹ نہ خرابی اغیل با سودا نہ خرابی با کار نہ خرابی با
که دلته نه انکار دی یا دلته نه دا آمادګي نه ظاهر شوی بیا دا سړی تپوس کولی شي. دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی سودا شروع ده دین شروع ده دیو مال او دکاندار هغه په خپلو کې رضاوند شوي دي نو بل چاله دغه نرخ نه دي خرابول پکار چا پې رحمانه په دې باندې راکا آتے انتظار کا کاتے انکار کو بیعت تواخلہ د خطبتن د نکاح پیغام ته ویل کېږي من خطبتن د نکاح د پیغام نه النساء د زنانو ته النساء مراد د مخکات کې چکم یتربصن بانفسهن کم زنانو بیان اچ په عدت کې دی هغه یادي او عامي زنانو نه یادي نو دا دغه زنانو ته صراحتاً د نکاح پیغام نشي لېږلی او تعریض ورته کولی شي اور تعریض مثالونه روح المانی او روح البیان دواړو لیکلي دي دې دا ویلی شي انک لجمیلتن ته خو حسینه او جمیله یې او دارنګ انک لصالحتن ته خو نیکعمله او صالحه یې خدا علاقه چې مخامخ بنورزی د پردې شاده دا خبره کولی شي د بل چا په ذری سره دا خبره کولی شي ورب راغب فیک او ستا بارکه خو مخکې بله خلکو تپوسونه کولو داسې قسمه خبرې کولی شي او اکننتم یا پټ کړي وي تاسو فی انفسکم په نفسونو خپلو کې په زړونو خپلو کې ان تاسو پړنو کې دا خبره ساتلې ده چې زه به سر نکاح کوم چې کله عدت ختم شي نو پړه کې وعده کول او خبره ساتل دا منع نه دي او اشاره کول منع نه دي صراحتاً بیان کول دا منع دي علم الله انکم دا علت بیانی چې الله تعالی تاسو د ارادې ساتلو اجازه درکو او د تعریض او د اشارې کولو اجازه درکو ولې ځکه الله تعالی تر مخکې نه پته را چې تاسو به صبر نشئ کولی تاسو به خامخا دا کوئ اراده به هم لرئ او تعریض به هم کوئ نو دې اجازه تاسو له درکو اوس که چېرې لدی دا به هم نه کوئ اراده به هم نه کوئ تعریض به هم نه کوئ په خوله اشاره به هم نه کوئ تاسو نو بیا به ګرانه وه ځکه اراده د انسان خامخا ته راځي ډېره ګرانه به وه بیا ستذکرونهن زر ده چې تاسو به ذکر کوئ دې لره دې ته به خامخا د نکاح پیغامونه تاسو لیږئ نو د عدت نه بعد فاسم لېږلی شئ او د عدت نه مخکې ونه لېږئ ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعدې مه کوئ دې سره سرن په پټه باندې وعده ورسره نشي کولی نه ښکاره او نه په پټه باندې نه د بل چا په ذریعې سره نه د خط په ذریعې سره نه د فون په ذریعې سره او نه د رور او خور بل چا په ذریعې سره صراحتاً د نکاح وعده منګني دا نشي کولی او نکاح واسم نشي تړلی الا ان تقولو مگر دا چې تاسو وایئ قولا معروفا وینا جائزه وینا د شریعت په حدودو کې دننه کولی شي دای جائز دی او باقی صراحتاً خبر منع ده زموږ په معاشره کې پورو کې دا یو خبره شروع ده چې یو زنانه خاوند وفات شي او بیا خاص که دغه پنشن او د فنډ دي بیا کور دا کوشش کوي چې په عدت کې دننه ولا بیا بل چا رور سره نکاح وکړي لکه چې دا فنډ او دا پنشن بل کور ته لړ نشي
دا صراحتن من دی او ناروا دی او دا نکاح د سره نکاح دینا دیتا رو نکاح ویلی نشی دا او نکاح نه سره کیگی نا او دا قرآن کریم دا آیت نه صراحتن خلاف ورزی دا بلکہ دا زنت مکمل اختیار دے چکل عدت ختم شی دائی خو خدا پای باندې زور او زبردستی او جبر جائز نه دی کاغه دغه کور کې بیا مزید پاتې کېدل واړي او دغه سر نکاح کې نو ټیک تا او کړه کې دای مرزي را قبل نکاح د سر نه کې بیا به زور زبردستی نه پکار ولا تعزمو او تاسو مکل کوي عزم یوسیل پخته کول او مضبوطول ولا تعزمو تاسو مپخوي محکم کوي عقدۃ النکاح غټه د نکاح دا نکاح یو گره دی یو غټه ده دغه ته عقده ویل کیږي عقده سره کې دی پړی چې سړی غټه ورکی دو پړی او ځکه پلکی کې چې دا سونه کلکوي نو دونه زیات او هغه پړی مضبوط دی او کچره نرم ده او سست ده په آسانه باندې خلاصيږي با د نکاح ته مونږ رشتہ وایو رشتہ او رشتہ د فارسی ژبې لفظ دی او رشتہ اصل کې دا د امیل او د تسکو منځ کې چې دا کمتاري چې پای کې دا مړی پیرلی شوي دي او راغونډې شوي دي دې تار ته رشتہ ویل کېږي نو تاسو ګورئ چې کم تار مضبوط دی نو دغه امیل او دغه تصفیم مضبوط دي او چې کم تار نری دی او کمزور دی بیا دغه دانو وګوره چې دانې څنګه بیا په ځمکه باندې ورځيږي نو دا رشتہ مضبوطه پکار دا کلکه پکار عجیب رشتہ عربی کو ته قرآن کریم عقدۃ وی ان دا د نکاح دا غټه کلکه او مضبوطه پکار ده دا دونه په آسانه خلاصون نه دي پکار او نرم او کمزوري پکار ده خو کلکه او مضبوطه غټه ده ولا تعزمو او تاسو مپخوي عقدۃ النکاح غټه د نکاح د عدت دوران کې مکوي دا کارو چې تاسو صراحتن کلام نشئ کولی نکاح بخامخا نه تړئ حتی یبلغ الکتاب تر دې چې ورسیږي الکتاب په معنا د مکتوب سره چې مراد نه عدت دی اجله نیټې خپل ته چې مراد نه آخر دی چې عدت کله آخر ته ورسېد مکمل شو هغه نه پس بیا تاسو نکاح وغیرہ کولی شي یکه د نږدې خبرم نه ده قرآن کریم بلغنا اونوي چې غني اخر ته نږدې شي نه چې اخر ته کله مکمل ورسېدو نه پس بیا نکاح وغیرہ کولی شي وعلموا پوه تاسو ان الله چې بشک الله تعالی چې دی یعلم کوي ما فی انفسکم چې په نفسونو تاسو کې دی تاسو په زړه باندې الله تعالی خبردار دی چې تاسو کوم اراده کوم منصوبې جوړوي فاحذروه پس تاسو یریږئ الله تعالی نه ان کتا چې سو خبر نشو اللہ تعالی خبردار دے ساسو پزنون باندے وعلمو پوش تاسو ان اللہ غفور حلیم چی بے شک اللہ تعالی چی دے بہن کے دے حلیم بردبار دے صبرناک دے ساسو دیر کمے کو تاہے اللہ تعالی وینی بوری لیکن اللہ تعالی دا صبر نکاری دا حلم نکاری اللہ تعالی تاسو معاف کی
تاسو ټیک ته چې وای چاونه لیدو مونږه لیکن الله تعالی خو تاسو ویني او د هغې باوجود الله تعالی په صبر نه کار لي د الله تعالی د صبر او د الله تعالی د حلم نه غلطه فایده ماله چې تاسو تجاوز وکړئ د حد نه او نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې په هغه خبره کې چې تاسو اشارې وکړئ پای سره د نکاح د پیغام نه دغه زنانو ته یا پټ کړي تاسو په زړونو خپلو کې الله تعالی پوه دی چې بېشکه تاسو به ذکر کوئ دی لره لیکن تاسو وعدې مه کوئ دی سره په پټه باندې مګر دا چې تاسو وایئ وینا جایزه او تاسو مه پوهوئ غوټه د نکاح لره تر دې چې ورسیږي عدت او اخر خپل ته او پوه شئ تاسو چې بېشکه الله تعالی چې دی پوهېږي په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي پس تاسو ویریږئ د الله تعالی نه او پوه شئ تاسو چې بېشکه الله تعالی چې دی بخښونکی دی بردبار دی